بسم الله الرحمن الرحيم وإن اختلط بهم ذو سهم مسله د جد متعلق ذکر کېدله. د جد مسائل په دوه شقه تقسیم کړل. د سره ذو سهم شته معنا ذل فرایض چې هغه د فرض ورکو او که ذو سهم وسره نشته. که د سره ذو سهم نه وي نو تا ته یې دله ورکو افضل په امرینو کې، او که چېرې ذو سهم ورسره وي اوس مسله ذکر کوي دله به ورکو افضل په امورو ثلاثو کې. هغه افضل دا د یا دله ورکه ثلث د ما بقیه یا وله ورکه سدس د کل مال، او یا یې عصبو کې واچوه تقسیم وله ورکه. هلته موږ دو صورته وې عصبو کې واچوه مقاسمه وکړه، او دویم صورت دی وې ثلث د کل مال. دلته مخکینی صورت مقاسمه په خپل ځای هغه شتې، خو هلته ثلث د کل مالو، دلته ثلث د مابقیه دی. ذل فرایضو ته چې فرض ورکړي د هغې نه مابقیه د هغې ثلث ورکړه، او په کل کې چې ورکړې نو سدس د کل ورکړه. دې درې خبرو کې چې کوم د هغه دپاره بهتر وقه ورکړه، دلته دا خبره ده. وان اختلط بهم که چېرې یو ځای شوي دوی سره ذو سهمین نو فللجد هنا بیا د نیکه دپاره دلته افضل الامور الثلاثتې په درې خبرو کې چې کوم افضلو هغه ورکوو، خو بعد فرض ذي سهمین ذي سهم چې خپل فرض والي هغه درې خبرو کې اما المقاسمه، کله به مقاسمه غورئ، کله به ثلث د مابقیه غورئ، کله به سدس غورئ. درې واړو دپاره مثالونه، او بیا دا درې واړو مثالونه په دې هر یو کې درې واړه وچلوه، نو حقیقت کې به دا 9 مثالونه شي. مقاسمه غورئ څنګه به که زوج و جد و اخ، زوج دی جد دی اخ دی، ښځې ښځه مړه شوې ده خاوند یې پاتې دی، نو دلته ته مقاسمه کې، نو چې مقاسمه کې نو زوج ته نصف ورکوو، او جد او اخ دا دواړه عصبه دي، نو هغې رور شو نیکه دې له عمر ورکړی دی. که مقاسمه کوي نو مسله کې یوازې نصف رالی، او مسله کې چې نصف راشي مسله د دوو نه کېږي. په دوو کې یو دا د زوج، باقي پاتې شو یو دا ورکه جد او اخ ته، دا ورکه جد او اخ ته، دا د دوی تقسیم دی وکړو. اوس تصحیح وګوره مونږ چې وکتله په زوج باندې تصحیح د یو خاوند دی او یوې حصه ده، نو په زوج او په دې جد او په اخ باندې کسر دی. وجه دا ده چې افراد دوه دي حصه یوه ده، په دې نه تقسیمیږي. نو قانون دې مخکې ویل کل رؤوس د من انکسر راواله او ضرب که په اصل او په عول او په رد کې. دلته مسله اصلي دوه نه شروع ده، نو رؤوس د من انکسره څو دي؟ دوه، ضرب که په دوه کې، دوه په دوه کې څلور، نو مسلې تصحیح د 4 نشو. د چا چې حصه وه د اصل نه غراله او په دې ضرب چې مضروب دو کې ضربوه، اصل د مسلې نه د خاوند سره یو، یو په دوه کې دوه، دوه د خاوند، جد او د دې اخ سره یو، یو په دوه کې دوه، دوه د دوی شو. اوس چې دوه د دوی شول یو ته ورکه جد ته، یو ته ورکه اخ ته. دې وخت کې تاسو سره مقاسمه وکړه، دا دې برابر که د رور سره، نو برابر حصې واغسته، دا مقاسمه د لپاره خیر ده. عمده مثال د مقاسمې په ځای باندې ثلث ته واړوه، نو څنګه بیا واړې؟ زوج دی هغه دپاره کېږي نصف. مسله کې نصف راشي ځکه جد دپاره خو ثلث د مابقیه ورکو، او اخو عصبه دی، مسله کې یوازې نصف رالی، نه مسله د دوو نه شوله. یو تنه ورکه چاته؟ زوج ته، باقي پاتې شي یو. اوس د دې یو دپاره ثلث ترې راوباسو چې جد ته ورکو، نو ثلث صحیحه د هغه دپاره نشته، نه چې نشته مخرج د ثلث راواله او ضرب که په اصل مسله کې. مخرج د ثلث دی درې راواله او ضرب که په اصل مسله کې. اصل مسله چا نه وه؟ دوه نه وه که نه، نو درې په دوو کې شپږ شو، مسله شپږو ته لاړه. ښه چې شپږو ته لاړه، اوس د خاوند سره د دوو نه وي یو راواله پکې ضرب که، نو یو په دریو کې نصف د هغه دي درې. د دې
جد او د اخ سره یو په دریو کې درې د دی شول. اوس ته دا مابقیه درې پاتې شوي دي، د دې ثلث ورکه جد ته، نو دو به پاتې کېږي اخ ته. نو جد تاوان وکړو که ویې نه کړو؟ مخکې ورسره برابر وو او اوس ترې ناکام شوي دي. په دې مسله کې جد دپاره مقاسمه بهتر وه، ثلث د مابقیه وله بهتر نه شو. دا دریم شق ته واړوه. همدې کې وله ورکه سدس، جد دپاره سدس د کل مال ومانه، بیا یې پکې جوړ که. ښه جي یو دی زوج، جد دی، زوج دپاره کېږي نصف، جد دپاره کېږي سدس، اخ عصبه دی. مسله کې نصف او سدس راغلی، نصف او سدس راغی، نصف خلط شو د سدس سره، مسله د شپږو نه کېږي. په شپږو کې نصف درې، دا د زوج خاون، باقي پاتې شو درې، سدس کې باقي پاتې شو یو سدس، هغه ترې ورکه جد ته. نو درې او یو څلور، دوه پاتې شو، دوه به ترې ورکې اخ ته. په صورت د دې کې چې سدس ورکې د کل مال، د اخ په ډبل حصه اخلي د دې جد نه، او که ثلث د مابقیه ورکې اخ ډبل حصه اخلي او د جد حصه نیمیږي. نو دا دواړو کې نقصان ده دی، او چې مقاسمه وله وکړي نو بیا سره برابر دی. نو په دې مثال کې د جد دپاره بهتر څه شی شو؟ مقاسمه بهتر شو. نو یا به مقاسمه بهتر وي که زوجین و جدین و اخین. دویم صورت ته راوړه، و اما ثلث ما بقیه، یا د دپاره خیر په ثلث د مابقیه کې وي، بیا وله ثلث د مابقیه ورکه. هغې دپاره مثال که جدین و جدتین و اخوین و اختین. یو چې کوم دی سړی مړ دی، ښځه مړه ده، نیو نیکې پاتې دي، دوی رونه پاتې دي، یوې خور پاتې ده. دی چې وایي ثلث، په ثلث باندې خبره وکړو. ښه نو دلته چې وګورو جدې دپاره کېږي سدس، اخوین اخته دا خو عصبه دي، اخته په اخوینو سره عصبه شوې ده، یوه جده ده، هغې دپاره کېږي سدس، او جد دپاره خو ثلث د مابقیه ورکوو. نو مسله کې صرف سدس راغلی دی. چې سدس راشي مسله د چا نه کېږي؟ نو چې یو نه یو ورکه جدې ته، دا ترې جدې واغسته، باقي پاتې شول څومره؟ 5. د دې مابقیه نه موږ ورکوو چې کوم دی ثلث جد ته ورکوو، د 5 نه ورکوو ثلث جد ته. د دې 5 دپاره جي ثلث صحیحه نشته، ثلث صحیحه نشته. اوس دې خبره کړې وه مخرج د ثلث راواله او ضرب که په اصل مسله کې. مخرج د ثلث څه دی؟ 3. ضرب که مسله د اصل د چا نه وه؟ چې نه. 3 په 6 کې 18، خبره 18 ته لاړه. د چا چې حصه وه د اصل مسلې نه، مضروب چې 3 دی په هغه کې ضربه وه، هغه له ته حصه ورکه. د چې نه د جدې سره یو په 3 کې 3، دا ته جدې له ورکه. دا ذیل فرض و د منځه ووتله. باقي پاتې شول 15، د هغې نه خمس ثلث راواله او جد ته ورکه، ځکه موږ ته ثلث ورکوو. نو ثلث د 15 څو کېږي؟ 5 ته نه ورکه جد ته، پاتې بشي 10 تقسیم که په دې عصبو باندې، 4 د یو، 4 د بل، 2 د اختې. وایه ثلث وله بهتر شو که نه؟ ورور 4 اغستی دي او نیکه 15 اغستی دي. نیکه 15 اغستی او ورور 4 اغستی دي، پته لګي ثلث وله بهتر دی. دا خو چې ثلث بهتري همدې کې دا نور 2 اومو چلوه. همدا مثال واړوه مقاسمې ته، همدا مثال مقاسمې ته واړوه. ښه جي جده راغلې، هغې ته کېږي سدس. جد اخوین اخته مقاسمه کوي، غون عصبه شول، ځکه جد مقاسمې ته چاړه خو ورور کې به که نه، دا دې مرور کو. نو په مسله کې یوازې سدس راغلی، یوازې سدس مسله کېږي د شپږو نه، یو ترې ورکه جدې ته، باقي پاتې شول 15. اوس 15 راواله په دې تقسیموه. څنګه پې تقسیم کو؟ رؤوس به وګورو. یو جد دی، 2 اخوین دي، یو سره اخته ده، نو 3 مذکر دی، یو مؤنث. دا هر مذکر په 2 مؤنثو حساب دی. رؤوس اعتباریه 7 شول. رؤوس اعتباریه څونه؟ 6 شول که نه؟ او شو که نه؟ او دې خو عمل څونه پاتې دی؟ 15. 15 په 2 نه تقسیمیږي. چې نه تقسیمیږي نسبت ته وګورو که نه؟
5 متوجه که 7 ته 2 2 راواله 5 ته 1 بیا 1 پاتې شو 1 2 ته 1 په 1 پاتې شو نو څه شی شو تباین. کل رؤوس د من انکسر راواله قاعده دې بار بار ویلې ده ضرب که په اصل په اول په رد مسله سلته څنګه و اصلي کل رؤوس د من انکسر دي 7 ضرب که په اصل کې چی دي چې ستی 42 خبره 42 ته لاړه د چا د پاره چې د اصل مسلې نه حصې اگر اعلی مضروب کې ضرب وا مضروب 7 دی د نیا سره یو په 7 کې 7 42 نور کا 7 نیاته د دې نور سره 15 چې کم دی په 7 کې ضرب کا 7 پنجی 35 راواله اوس یې تقسیم کا پدوي 10 بته ورکه نکتا 10 بته ورکه اخته 10 بته ورکه اخته 30 5 بته ورکه اخته تا دلته مقاسمه وکړه نو نیکه د ضرور سره برابر ک او مخکې د نیکه حصہ زیاته وا مخکې 15 غستل اخ 4 غستل نو سولې سه بهتر وکنه او اوس چې مقاسمه دی وکړه جد د اخ سره برابر شو کنه نو لہذا سوله بهترو خجی عمده مثال بل ته واړوه د بل ته واړوه نیکه ته سودس ورکه عمده کې ورکوله دا ځکه پکې درې وړه وچلوه چې تا ته پته ولګي چې کم پکې بهتر دی خجی جدد سودس جد سودس اخوین اخته عصبه دي مسله کې سدسیان دال د چېونه شوله مسله یو سدس پکې دا د جدي بل سدس پکې د جد شو باقی پاتې شول 4 دا ورکه اخوین اختې ته هلته رؤوس اعتبار اوس پکې نسبتونه وګوره جد او جدې باندې استقامت دی اخوین اخته چې وګورو رؤوس اعتباریه 15 دي حصې ولته ورکړي دي 4 حصې دي 4 رؤوس دي 15 د 4 او د 5 کې تباین دی کل رؤوس د من انکسر راواخله او ضرب که په اصل او په اول او په رد کې کل رؤوس د من انکسر څومره دي 15 او مسله اصلي د په چیو کې ضرب کا چې 5 30 بشي 30 ته لاړه اوس چې د چا حصه به د اصل مسلې نه راخله مضروب کې ضربه و هغه ورکوه اصل مسله چې کم دی د چیو نه یو د جد سره یو په 15 کې 15 جدي سره یو په 15 کې 15 10 نه دی واغسته 4 د دې نورو سره 4 په 5 کې 20 راواله اوس تقسیم کا پر دی باندې 8 د الک 4 د جینې د نیکه پکې دی کې چې تاو سره سدس ورکو د نیکه پکې ورسېدل 15 او د الک پکې ورسېدل 8 نیکه تاوانی شو که تاوانی نشو یعنی دی کې که سدس ورکې تاوانی دی او که مقاسمه کې نو تاوانی دی په دې کې ولا سولس بهتر ځکه ولا موږ سولس ورکو دریم مثال و اما سدس جميع المال یا د لپاره سدس د جميع مال وي دا بهتر وي نو سدس ولا ورکا دا غي مثال ک جدن و جدتن و بنتن و اخوین ناول پدې کې و چلو سدس بیا پکې هم دغه سولسم چلو بیا پکې دا مقاسمه مو چلوه چې تا ته پته ولګي چې په دې کې سدس څنګه بهتر دی حاجی جد سدس ورکو جدد سدس ورکو بنت دا نسب ورکو اخوین عصبه دي نو پته لګي سړی مړ دی یا ښځه مړه ده خو لورې پاتې شوې ده او اخوین یو نیکه پاتې دي دوی رونه دی نو نسب د بنتې دی او مسله کې رالی نسب او سدسین مسله کې چې نسب او سدسین راشي مسله د شپږو نه کېږي نو نسب په شپږو کې درې دا د بنتې یو سدس دا پکې د جد دی بل سدس دا پکې د جد نو د شپږو نه 15 لاړ یو پاتې شو یو ته ورکه اخویانو ته یو ته ورکه اخویانو ته په طریقې د عصوبت تقسیم دی وکړو اوس یې نسبت وګوره په جدم استقامت دی په بنتیم استقامت دی اخویانو باندې کسر دی ځکه چې ورکړی تا یو دی او رؤوس 2 دي تصحیح پکې وکړه کل رؤوس د من انکسره را واخله او ضرب یې که په اصل او په اول کې کل رؤوس اخوین 2 دي 2 په چې کې ضرب که 12 چا د پاره چې د چیو نه حصه وه غراله مضروب چې 2 دی پای کې ضربه وه د جینې سره د شپږو نه 3 په 2 کې شپږ د جینې جد سره یو په 2 کې 2 د جد شو 8 نه لاړ دا چې کم دی
د جدې سره یو په دوو کې دوه هغه هم تېر 10 شول او د اخوینو سره هم یو د یو په دوو کې دوه تقسیم یې که یو به ورسېږي نو د جد 2 حصې شوې په باره کې او د اخ 1 حصه شوله نو پته لګي سدس ولا بهتر دی ځکه د حصه په ډبل د اخ واغستله په دې کې په ډبل یې حصه واغسته نو سدس سره بهتر دی ښه جي عمده مثال واړوه ثلث د مابقیته چې وګورو اوس د نیکه څونه رسي نو مسله کې راغلی بنته نصف یې کېږي جده سدس یې کېږي جد دپاره خو ثلث دی او اخوین خو عصبه دي نو مسله کې راغلی نصف او سدس مسله د شپږو نه شوله نصف په شپږو کې 3 د بنتې شول او یو پکې د نیا شو 4 ترې نه لاړ باقي پاتې شو 2 د 2 لپاره موږ ثلث راوباسو چې ثلث یې نشته مخرج ثلث راواله په اصل مسله کې ضرب کا کنه نو 3 راواله په چې کې ضرب کا چې 3 18 خبر 18 ته لاړه اوس 18 کې چې کم دی چا سره د چې نه مسله وه هغه راله 3 کې ضربه مضروب کې هغه حصه ورکوه د جینۍ سره د چې د 3 راواله په 3 کې ضرب کړ 9 18 9 ورکړه جینۍ ته جدې سره یو په 3 کې 3 دا د جدې شول 12 ترې نه لاړ باقي پاتې وو 2 په 3 کې شپږ 2 په 3 کې شپږ راواله ثلث ترې نه راوباسه 2 ترې نه ورکړه جد ته باقي به پاتې شي چې کم دی 4 به ورکړي چا ته اخوینو ته نو 2 بیا ورسېږي دلته نیکه د ورونو سره برابر شو نیکه درونو سره برابر شو خجی اول ته واړه مقاسمه ته واړه نو چې په ثلث د مابقیه کې سره برابر در مقاسمه کې هم برابرېږي خو زه سره ویو بیا سره وچلوه جد جده د بنته د اخوین دی بنتې ته کېږي نصف او جدې ته کېږي سدس او نیکه خو مقاسمې ته دې ورسو نو هغه دې عصبه کړو مسله کې نصف او سدس راغی مسله د شپږو نه شوله نصف پکې 3 دا د بنتې سدس پکې 1 دا د جدې د 4 ته نه لاړ 2 پاتې شو 2 چې کم دی رالو تقسیم کو نو دلته وګور یو جد دی او 2 سره اخوین دي رؤوس 3 دي او حصې 2 دي رؤوس 3 دي او حصې 2 دي 2 په 3 نه تقسیم دي نسبت یې وګور چې تباین دی کل رؤوس پر انکسره چې 3 دی راواله په ضرب کې اصل او په اول کې اصل کې ضرب کې چی دي نو 3 په 6 کې 18 بیا خبر 18 ته لاړه د جینۍ سره چې کم دی 3 هغه راواله په 3 کې ضرب کړ 9 به تې ورکړي جینۍ ته او د جدې سره یو په 3 کې 3 دا به تې ورکړي جدې ته 12 به لاړ شي د جد او د اخوینو سره 2 په 3 کې شپږ راواله په دې تقسیم کړه 2 به ورسېږي نو په صورت د مقاسمې کې او په صورت د ثلث د مابقیه کې نیکو درونو سره برابرېږي او په سدس کې تېنه سیوا کېږي نو ځکه دې مسله کې موږ سدس د هغه دپاره ورکوو دا بهتر دی 3 مثال ته وې تا په هر یو کې 3 ونه وچلول نو 9 مثالونه تېنه جوړ شول اوس یوه خبره کوي په دې منځ کې تا ته واضحه شوله دی فرمایي اذا کان ثلث الباقي کله چې ثلث د باقي خیر للجد جد دپاره ثلث د مابقیه خیر وي او وليس للباقي ثلثون او د دې باقي دپاره ثلث یي نه ثلثون صحیح ثلث ولی نه نو دا ته وایي طریقه داره فضرب ضرب کا مخرج الثلثي مخرج د ثلث چې هغه 3 دي دا راواله ضرب کا فی اصل المسله په اصل د مسلې کې نو تا ته به ثلث د مابقیه معلوم شي په مخکینی مثالونو کې 3 کره تا ته پته ولګېده دا خبره پوره شو اوس بله خبره کوي فإن ترکت جدا وزوجا وبنتا وأما وأختا لأب وأم أو لأب دا یو بل مثال دی چې په دې کې سدس دا خیر دی للجد جد دپاره په دې کې خیر دی او د مسلې به اول کېږي 13 او اختې دپاره پکې څه نه پاتې کېږي ګوره مسله دا شوله چې بنته ده دې دپاره کېږي نصف زوج دی هغه ښځه مړه شوې ده ځکه چې بنته ده او خاوند دی خو ښځه مړه ده که نه ښځه مړه ده لور یې پاتې شوې ده او خاوند دی د خاوند دپاره کېږي ربعه ځکه بچي شتې بنتې دپاره کېږي نصف د مور دپاره کېږي سدس اخته د عصبه شوله ځکه لور راله اجعل الاخوات مع البنات عصبة داسې دې ویلي که نه نو که عیاني ده او که اخیتي هغه عصبه شوله نو ته په دې مسله کې تا ورکو جد ته چې کوم دی سدس
نو نسب د بنتې، ربع د زوج، سدس د امې، بل سدس د جد. خجی د مسله کې ربع راله، دا خلط شوله د سدس سره، مسله د باره نه کېږي. په باره کې ربع 3 دي، دا د زوج. نسب پکې 6 دي، دا د بنتې. د 6 او 3 9. سدس پکې 2 دي، دا د جد 11. اخوه هغې ته یو پاتې شي، نو مور نه یو څنګه ورکې، څه وجه وله نشته، نو مجبورا دله سدس کېږي، ځکه چې بچی شتې، نو دله چې کوم دی سدس کا. نو سدس په باره کې 2 دي، 2 له ورکه، نو مسله به عول وکړي، د بار نه به 13 ته لاړ شي. نو 2 پکې د جد شول، 2 پکې د امې شول، 3 پکې د خاوند، او 6 پکې د بنتې. اخوا خور که عیاني ده که علاتی ده، هغه ساقط شوله، ځکه چې هغه عصبه شوې ده، او عصبه وی دی ته، که څه ورته پاتې شي ورکې به، که پاتې نشي ساقطی به، نو اخته ساقط شوله. نو په دې مسله کې جد دپاره چې کوم دی سدس بهتر دی. نو دا مثال داسې چې سدم بهتر دی، او اخوا په عصبه ساقطیږي هم ګوره، مخکې په عصبه نه ساقطول، دلته سدس یې واغستو، که عصبه ساقطیږي به، خو دله سدس ورکه. همدې کې اوس د سدس په ځای باندې د نورو ته راواړوه، بیا به حصه کمیږي. مثال په طور ته جد له ورکې چې کوم دی ثلث د مابقیه ورکې، نو مسله د باره نه شوله. نصف په باره کې 6 دي، دا ورکه چې کوم دی بنتې ته، او ربع پکې 3 دي، دا ورکه زوج ته. 9 شول. سدس پکې 2، دا ورکه امې ته. نو 11 شول، یو پاتې شو. نو چې یو پاتې شو، اوس ته ورکې ثلث د مابقیه، نو جد ته به ورکې ثلث د واحد. مابقیه خو یو دی که نه، نو ثلث د واحد به ورکې. مخکې 2 اغستې، اوس ورته د یو ثلث میلاو شو. او که مقاسمه کې، نو چې یو پاتې شو، دا یو راواله، یو جد دی او یوه چې کوم دی اخته ده، تقسیم یې که، نو نیکه ته به رسیږي ثلثین د واحد. په صورت د مقاسمه کې نیکه ته رسیږي ثلثین د واحده، په صورت د مابقیه کې هغه ته رسیږي ثلث د واحده، او په صورت د سدس کې ته رسیږي مستقل 2. نو کوم ولا بهتر؟ سدس ولا بهتر شو. پوه شوې؟ لکه دا 3 ونه د ترې پکې وچلوه، نو فرمایي دا چې سدس ولا بهتر دی. واعلم، بله خبره کوي، ان زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه، زید ابن ثابت صاحب لا یجعل الاخت لاب و ام او لاب. اختا لاب عیانی یا اختا اخیافی، زید صاحب چې کوم دی دا اختا، دا نه ګرځي صاحبته فرزن مع الجدی، چې جد وی کنه دا صاحب الفرض نه ګرځي، ځکه هلته جد کې خو قانون دی، یا به چې کوم دی جد ته سدس ورکې، یا به ثلث د مابقیه ورکې، او یا به عصبه کې. نو چې عصبه دی که دا خور به سره عصبه کیږي، خو دا خور فرضیت نه پاتې کیږي. دا یې قانون دی. یو مسله داسې پیدا شوله چې دا خور عصبه خوراله، لیکن تقسیم چې کو خور د پاره څه نه پاتې کیږي، او سره د دینه چې خور ساقطه شو، د سقوط د پاره وجم نشته. داسې یو مسله پیدا شوه، دې ته مسله اکدریه ورته وایي. یو ته اکدریه په دې وجه وایي چې د زید ابن ثابت مسلکو چې خویندې نه ساقطوي په نیکه باندې، بیا یې نیکه د دې خویندو رونو سره ګرځوو، کله په سدس کې او کله په ثلث کې او کله مابقیه کې او خسیو سره ګرځول، خو دا خویندې پې نه ساقطولې. یو مسله پیدا شوه چې ستا په دغه قانون کې خور ساقطیږي او د سقوط دپاره وجم نشته، نو د زید صاحب چې کوم مسلک و هغه پې خړ شو، حیران شو. دغه مسلک خو یو شانتي و، دلته مسله پیدا شوه، ستا مسلک پکې نه چلیږي. نو چې نه چلیږي، مسلک یې خړ شو، نو ځکه ورته ویلی شي مسألة اکدریه. یا ویلی شي داسې یو سړی و چې په وراثت کې ماهر و، چې د وراثت تقسیمونه کول په مسلک د زید ابن ثابت باندې. دا مخکې مسله را روانه، دا مسله ورته راله، چې راله نو هغه مسلک پکې نه چلیدو، په دغه مولوي صاحب باندې هر څه خړ پړ کړه. یا ویلی شي داسې دا کم سړی چې مړ دی او د هغه تقسیم کېږي، هغه سړی اکدر و،
نو ځکه دې مسلې ته مسله اقدریه وي. یا څوک داسې وي دا مسله چې د کمې قبیلې راغلې وه دې قبیلې ته قبیله اقدریه وي، نو دغه قبیلې اقدریه مسله وه، نو ځکه دې ته مسله اقدریه وي. نو زید صاحب مسلک دا دی چې خور دا ذیلفرض نه ګرځېږي، نیکه موجود دی. خو دقه مسله کې دی حیران شو چې دلته دا ساقطیږي او د سقوط دپاره وجه نشته، مجبوراً دی ولګېده دا خورې واغسته او ذیلفرض یې کړه. نو چې ذیلفرض یې کړه د عصبو نه رامخکې کړله، نو عیسی ولس پیدا کې بیا به نه ساقطیږي. نور قانون د هغه د فرضیت نشته، خو دې مسله کې هغه فرضیه کړې ده. زید ابن ثابت لا يجعل الاخت لابن او لابن صاحبه فرض مع الجد الا في مساله الاقدريه. یو مسله اقدریه چې دلته فرض ګرځولې ده هغه مسله اقدریه وهي زوج وام وجد واخت لابن وام. خور دا لابن ام وي او لابن یا علاتي وي. دا فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس وللاخت النصف. نو دی مثال ته دی ګوره زوج دی ښځه مړه شوې د بچي نشته، نو چې بچي نشته خاوند دپاره نصف کېږي. نو بل طرف ته مور ده خو د ښځې بچي دي، نو چې بچي شته دغه چې کوم دی څه ورته وایي مورې ده، نو چې مور د هغې دپاره کېږي سدس، د مور دپاره نه سولس کېږي وله هم دپاره ځکه بچي خو یې نشته او نه دوه خویندې شتې، نه مور دپاره کېږي سولس. جد دی هغې دپاره کېږي سدس. اوس اختې له څه ورکو؟ نو که د هغې مسلک ته ګورې دې خوا جد راغلی دی، یا به جد له سدس ورکې، یا به جد له سلس د مابقیه ورکې، او یا به دا جد د دې اختې سره رورکې. نو موږ چې دلته وګورو جد دپاره په دې کې سدس بهتر دی، نو موږ وله سدس ورکو. ښه نو چې سدس دې ورکو نو نصف د زوج او دې خوا چې کوم دی امه ده، دې خوا چې کوم دی جد دی، نو مسله به د شپږو نه شروع شي، ځکه چې سدس راغلی دی، سلس راغلی دی، نصف راغلی دی. نو مسله چې کوم درې د زوج، سلس دوه دا د مور، سدس یو دا د نیکه، شپږ دی واغستل. په دې مسله کې د جد دپاره سدس دی ځکه چې یو روغ علي، او که ته له سدس نه ورکې سلس د مابقیه ورکې، یو پاتې شوی دی که نه، نو سلس د یو به وله ورکې، نو روغ وله ښه دی که نه. او که مقاسمه کې نو خور به سره یو ځای کې دوه حصې به نیکه والي ثلثین د واحد علي، په صورت د مقاسمې کې ثلثین د واحد علي، او په صورت د ثلث د مابقیه کې ثلث د واحد علي، او په صورت د سدس کې نیکه روغ یو علي. نو نیکه دپاره کم بهتر دی؟ سدس بهتر دی. نه موږ وله یو ورک. ښځې په شپږو کې درې واغستل خاوند، دوه واغسته مور، یو واغسته نیکه، شپږو ختم. اخوا اختې ته څه پاتې نه شول، اختې ته څه پاتې نه شول چې کوم د شپږو ختم شو، نو اخته ساقط شوله. ښه چې اخته ساقط شوه نو دارې ساقطه پسه کړه. که دا عصبه شوي وې بیا خو ټیک د ساقطله. اوس خو دلته د عصبیت دپاره وجه هم نشته، لور د ښځې لور نشته چې هغه پې عصبه کې، نیکه چې کم دی هغه په وجه عصبه کوی نه شي، ځکه چې عصبه کې هلته د نیکه حصه کمیږي. تا خو وایي چې نیکه له په دریو کې بهتر ورکوو، او نیکه له بهتر په دریو کې سدس دی، نو د هغې په وجه هم نشي عصبه کولی. دا اخته د نیکه په وجه هم نشي عصبه کولی ځکه د نیکه حصه کمیږي. لورې شتې نه چې عصبیه کو نو عصبیت شتې نه چې تی ساقطه کې، بله وجه هم نشته. سبې څه اخته ساقطه شوله. دا مسله و چې زید صاحب حیران شو. که چېرته عصبه کوو د نیکه سره د نیکه حصه کمیږي، چې نه عصبه کوو هغه له سدس ورکوو، خور د منځه لاړه او د منځ تللو دپاره څه وجه هم نشته. پوه شوې په خبره؟ نو په دې مسلک خړ شو، نو مجبوراً یې پکې ځان نه بل ټکی رایي. داسې کار وکړه، دا اخته ده که نه، دا د عصبیت نه رامخکې که ذیلفرض ته یې واړوه، ذیلفرض ته یې واړوه. نو چې ذیلفرض ته دې واړوله نو یو زوج دی د هغه کېږي نصف، یوه بینته ده د هغه کېږي نصف، یوه امه ده د هغه کېږي سدس، او بل دی جد هغه له هم ورکه سدس. ښه جي
نو چې هر کله دا د ذیل فرض کړه نو اوس به ووایو نو دا وایي چې کوم د داسې به وکړي فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس وللاخت النصف اختې دپاره به نصف واړه یعنې پرستی ورسوله نو په شپږو کې درې دا د زوج درې دا د اختې سدس پکې ثلث پکې دوه دا د مور نو اته سدس پکې یو دا د نیکه نو 9 مسله د شپږو نه وه عول یې وکړو لاړه 9 ته پوه شوې په خبره باندې نو د دې سقوط دپاره وجه نه وه نو شپږ خو هغې اخیستي وو بینته ده نصف مستقل دله ورکه نو په شپږو کې درې دي درې به دله ورکې د شپږو نه به خبر لاړ شي 9 ته نو مسله به عولیې شي ښځې 9 ته ورسېدله د سقوط نه خو جینۍ بچ شوله خو اوس بل نقصان پیدا شو نقصان دا پیدا شو چې نیکه حصه کمه شو د جینۍ حصه سیوا شوله نیکه ته دې ورکړی یو دی او جینۍ ته دې ورکړه 3 او موږ خو بار بار قصه کوله چې ګوره نیکه ته په افضل ورکو په 3 کې بل نقصان پیدا شو که پیدا نشو نو زیات صاحب ولګېد اوس داسې کار وکړه د نیکه د حصه راواله او د دې جینۍ سره یو ځای کړه او بیا په دواړو تقسیم کړه نو یو د نیکه 3 د جینۍ او 4 شو اوس یې راواله او په دواړو تقسیم کړه نو تقسیم به کې دې دپاره چې د نیکه حصه کمه نه شي ښه 3 دې ورکړي دي زوج ته 2 دې ورکړي مور ته د جد یوه د جینۍ 3 راواله 4 راواله دا تقسیمو په دې نیکه او په دې جینۍ باندې د رؤوس اعتباره 3 دي نیکه په 2 حساب دی حصې 4 رؤوس 3 4 په 3 نه تقسیمیږي 4 په 3 نه تقسیمیږي څه قانون به سره چلوي کل رؤوس من انکسر راواله او ضرب که په اصل او په عول کې نو کل رؤوس دي 3 ضرب که په اصل په عول پرد مسله کومه یوه ده عولیه ده 9 کې ضرب که نو 3 9 27 ته لاړه خبره اوس د چا دپاره چې حصه ده هغه راله او مضروب چې 3 دی په هغه کې ضربه وه خاون سره و 3 نو 3 په 3 کې 9 دا د خاون د امې سره و 2 په 3 کې 6 دا د امې 6 او 9 15 دی واغسته او د دوی سره چې کم دی و 4 3 د جینۍ او یو د جدو 4 په 3 کې 12 اوس تقسیم کا 8 به تې ورکې جد ته 4 به تې ورکې جینۍ ته پوه شوې په خبره نو 2 کارونه ده وکړه یو طرف ته ایسه بیسه جینۍ فرضیت ته ورسوله بیا حصه سیوا شوله چې حیران شو نو بیا د نیکه حصه راواخله او د جینۍ سره یو ځای کا بیا تقسیم نه راځي بیا به پکې چې کوم دی ضربونه وکړي نو دی فرمایي چې دلته به للزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس وللاخت النصف ثم يضم الجد بیا به دا جد خپل حصه یو ځای کړي نصیبه الی نصیب الاخت د اختې سره ویقسمان بیا به تقسیم شي للذکر مثل حظ الانثیین 27 خبره ورسوله وجه داره چې په دې مسله کې چې دا جینۍ د دې نیکه سره حصه یو ځای کړي لأن المقاسمة خير مقاسمه غوره د جد دپاره اصلها اصل مسله جوړیږي من 6 وتعول الى 9 دا برسی 9 ته وتصح دا بسی کېږي من 27 د 27 نه وسميت الاقدريه دې مسلې ته اقدریه وایي ځکه لانها واقعه امرأة دا واقعه د هغه ښځې وه چې دا مړه شوې ده او خاون یې پاتې دی من بني اقدر نو ځکه ورته اقدریه وایي یو وجه وقال بعضهم بعضې دا وایي سمیت اقدریة لانها ځکه دا مسله قدرت على زید ابن ثابتین د خلکو په زید ابن ثابت باندې مذهبه د هغه مذهب بل مذهب یې پکې ونه شو چلولی دا خو پوره شو بله خبره کوي ولو کان مکان الاخت اخون همدغه مسله کې که د اختې په ځای باندې اخ راشي بیا هېڅ نقصان نشته ښځې وګوره هلته مسلې ته زوج دی امه ده جد دی او اخ دی اخته کټ کا اخ دی ښځه مړه شوې ده چې بچي نشته خاوند دپاره کېږي نصف مور دپاره کېږي ثلث جد دپاره کېږي سدس اخ خو عصبه دی خجی دی زوج ته نصف شپږو کې 3 د زوج ثلث پکې 2 د مور 15 جد دپاره سدس یو شپږ دی واغسته اخ ساقط شو عصبه دی نو اخ عصبه دی جو ساقط شو نو که دې باندې وي اخ راشي نو مسله نشته اخ
او اختانې یا دوه خویندې راشي نو فلا عوله بیا هم عول نه جوړېږي. دوه اختیانې راشي څنګه؟ دوه اختیانې راشي نو زوج دی، امه ده او جد او دوه چې کوم دی ورسره اختیان یو ځای کا. ښځې دې خوا بنات یې نشته نو چې بنات یې نشته زوج دپاره څه کېږي؟ نسب امه راله، خو اخو سره اختینې دي او اختین چې وي نو مور سدس ته رسوي. دې دو اختینو مور ته دیکه ورکړه، دې سدس ته ورسوله. نو نسب په شپږو کې درې دا د زوج، سدس دا د مور، بل سدس دا د جد. نو درې او دوه پنځه، باقي څونه پاتې شو؟ یو پاتې شو. یو د دوه اختیانو شو. یو چې د دوه اختیانو شو نو پته لګي د جد دپاره سدس بهتر دی. حاجی اوس تصحیح ګوري، د نورو باندې استقامت دی، اختیانو باندې کسر دی، ځکه چې سهام یو دی او جنکې دوه دي نه تقسیمیږي. قانون کل رؤوس راواله، اصل او اول کې ضرب وه، کل رؤوس دوه دي، ضرب که پچې کې 12. د 12 نه چې کم دی د زوج سره وو پچې کې درې راواله، په دوه کې ضرب که شپږ به تېره ورکې زوج ته. امې سره و یو په دوه کې دوه، دا د امې. جد سره و یو په دوه کې دوه، دا د جد. اختیانو سره و یو په دوه کې دوه، په دواړې تقسیم کړه. نو په دې کې سدس د جد هغه دوه ورسېدل، اختو ته یو ورسېده. دې مسله کې که ته مقاسمه کې به درته دوه رسي او جنکو ته به یو رسي. که ثلث د مابقیه ورکې بیا به مسله کمیږي. نو د دې وجې نه دی فرمایي که چېرې داسې وکړی شي چې دلته پاتې شي اخ، نو بیا عصبه دی ساقطېږي، مسله کې ایس کدورت نشته. او اختان یا اختان پاتې شي نو بیا مور سدس ته رسوي، بیا هم کدورت نه راځېږي. نو فلا عوله ولا اکثریته، نه عول جوړېږي او نه اکثریت جوړېږي.